یو انتهایی نازکه مسئله دو د سود د ناجایز بیې د کاروبار و ناروا طریقه د همیش په بازاري نقشه رایجه شوې دو. افسوس دی په دې ډیسیز ایسیز چې دی خو نور ترکیاتي یا نور چارې باندې خو د فوکس لري، خو دا د سودي نظام کاروبار په دې باندې دی د هیڅ کریک ډاون نه کي. کل عام موټرسایکلونه خرڅیږي، موټر خرڅیږي، مطلب او مکانات خرڅیږي، یو دستاویز لیکل شي په میانځ شي چې یاره مطلب په داره مې دیر کا او داري په نغدې دي دا نورو په پلونکي ټیم رکاوې که په پلونکي ټیم در ونه رسولی بیا په تو ډبل شولی په تو بیا 10% زیاتای 4003 که نه. او دا ډېر حروم ناروا کور دی، ډېر زیات د ناجایزه سودو دو، سودي کاروبار دی، حرام کاروبار دی. کل عام کیږي په بازاري نقشه باقاعده سټمپ پیپر یې مشکله کله د معاملې لانجې د تنازعات چې وویني لیک پړ شوی مابین متعاقدین د دوی خریدار او فروخ کننده په منځ شي چې یاره دا په دره رکاوې دا شای دا د نغدې وي دا نورو باقیه در کوه چې نه خو که بیا د په ټیمر ونه رسولی چې بیا در باندې ډبل شولی د کاروبار حروم دی، دا ناجایز دی، دا انتهایی د غلطی ولا کاروبار دی، د ناروا ولا کاروبار دی. او میجی محسوس کوي هنه میجی بیخی احساس ہے دی خبر نه کوي. لہذا داسې معاملات کول دا قطعا جایز نه دی. باید دیگه نه احتراز وشي، باید دیگه نه زنین باجکی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې په بازار کې په خلک خرید او فروخت باندې چې کیمه خلک ته د کاروبار په فقهي مسایل باندې عبور حاصل نه و خریدا د کول او د خرڅول په مسایل باندې د ته پیرا ادراک پیرا عبور علم نه و په بازار کې په خلک باندې بندیز لګول چې وروړو په دا بازار کې تو سه کاروباري نه کې هنه او کله هم د شاعر وونده ډېر زیات ناجایز صورتونه دی خرید او فروخت کچا ته پته نه لګي. کم از کم متعلقه نږدې علما ته رجوع کوي چې سوزه دا جایزه دو که ناجایزه دو یوره شه کڼکای پې کیس کې شان ناروا وکړي شه ناجایز وکړي تر دا زو پوره د په ګناه کښې ځونډې پکې بیا معامله جوړوي بیا مولوي صاحب ته راونوي بیا مسله ورته پیش کوي هغې څه فایده نشته. او یوه بله خبره هم چې کیم کاروبار ناجایز وي دو چیرې د معاملې نه خالي نه وي، چیرو د معاملې نه سره ونوځي هغې وجه نه خپل کاروبار سودي لین دین او فاسده بیوع فاسده باطل بیوع هغې نه اختراز په چار دی که کاروبار شي شریعت په لار ده وشي اسلامي طریقه کار مطابق ته وشي هغې وجه نه دا ته سوچ کول په چار دی.